اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مو کوم ګران کتونکي دي هغوی ته پاته دی چې موږ تاسو خدمات کې مختلف قسم ته کې پروګرامات وړاندې کوو او ډېر پروګرامات موږ تاسو خدمات کې مخکې هم وړاندې کړي دي او دغه پروګرام چې کوم دی دا جاری پروګرام دغه د مو تربیت اولاد حواله سره دی. اگر چې دینه مخکې مو 15 پارټه تاسو خدمات کې وړاندې کړي وو خو ځینو اسباب علتونو وجې نه جملې د مو کوم کارپوخ دی ډاکټر سید صدیق حسیني دغه څو مصرفیاتو وجې نه څه بیماریو وجې نه د مو د پروګرام کې تاخیر راغللو خو بیا هم خپل پروګرام ته ادامه ورکوو او همدا پروګرام مخکې بیایو او دې دپاره بیا مو دعوت کړی دی ډاکټر سید صدیق حسیني راځئ چې مو هغه نه پوښتنې وکړو. ډاکټر صاحب تاسو ته خوش آمدید وایو. ډاکټر صاحب دینه مخکې کومو پروګرامات شوي وو د اخري چې مو کوم پروګرام دینه مخکې تیر شوی هغه کې تاسو بیان کړی وو چې تربیت اولاد هغه 3 مرحلې دي او تاسو هغه بیا لږ ریپیټ کړو چې مو کوم ګران کتونکي دي د هغوی ذهنو ته دغه دوباره راشي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد. اللهم عجل ولیک الفرج. شکریہ ادا کوم تاسو نه تاسو ټول ټیم نه البته معذرت غواړو د پروګرام سره لیټ شو مصرفیات وجه نه بیا به ان شاء الله کوشش کوو چې مو سره کومه دغه ته مو ادامه ورکو ټایم سره کومه ده ان شاء الله مخفل پروګرام چلو ان شاء الله. کوم تاسو ول وکړو چې اخیری کوم هغه باندې مو اختتام کړو جلسې تشریح جلسې او تشریح هغه کې کومه ده مو د معصومینو ائمه طاهر علیه السلام روایت روشنه کې کوم هغه 3 مرحلې دي هغه باندې تقریبا 4 معصومو روایتونه موجود دي تقریبا یو شای مشابه روایتي څنګه 3 مرحلو کې تقسیم کړي دي. اول کومه ده بچای کومه ده کلا یعنی 3 وکولا وکولو کې اول کومه ده بچای سردار ده سید ده دویمه کومه ده هغه خادم ده درې مرحله کې کومه ده هغه وزیر ده یعنی دی غسر کومه ده ان شاء الله موږ سمو خپل هغه مخ کې او ډیر خو تاسو کوم بیان وکړو ډاکټر صاحب د 3 کوم مرحله دی اول او درېمه کوم مرحله تاسو ویل چې اول مرحله کې بچای کومه دی هغه سردار دی د سید و سردار و بادشاه حکم لري او دینه مراد تاسو چې شه دی باندې هم لګروشنی و چې موږ کوم ګران کتون کې دی عمود لپاره دغه وضاحت شي کسا کلامو غتسترګي وګړو خاص کر اکثر کې کومه ده مخکې کومه ده کیسې کہانی وی هغه کومه ده بادشاه سره بس کومه ده وزرا مشیر دغه به سره و یعنی دې مرحله کې کې دی هغه وکسو څوره مسله کې معصومینو فرامینو کې سردار ده سردار نه مطلب څه مراد ده سید ده یعنی بادشاه ده یعنی هغه د بادشاه سردار یعنی که یو چې دا کمانډر ده یو کومه ده مشر ده هغه توقع د لري چې څه څه توایم په کور د خلک مو چې وکی اتباع وکي صحیح مون اطاعت وکي مو خبره کومه ده هغه چې شي ومنل شي اوس بس کومه ده انده اوس وخت کې کوم غده ملک صدر ده یو کومه ده وزیر اعظم ده هغه کومه ده هغه سره مشاورین نور او زرو سره دي دې هغه د لري چې راځي چې کوم خبره ده په کور د اخیری خبره مو ده خو هغه کې ومنل شي خو هغه کې کومه ده کوم وسلو زرو سره دي هغه احتراما وته سره یو مخکې زمانه کې حکومت یو غوي بوت ویلا چې ټیک دی دا شای کومه ته خبره بالکل په سارو سترګو خو دې کې دغه خبرې کې متعدد مشکلات دي صحیح کدا شي مو دغه غتره طریقې سره ورید شو هغه به کومه د کنوینس کو هغه به کړو دا پوي کړو هغه کومه د کنه به کړلو هغه به ویل سره بالکل تاسو خبره چي دي ټیک ده صحیح دی په کور د دا شي نه دا شي وشي یو دغه باندې کومه د اوسې وخت نه دی اوس په کور د لک صبر وکړل شي یو کومه د ملک نکمو حمله کوو په کور د مثلا تاسو کول په کور دي یو کومه د زبرډینګ جوړوم هغه د سره وخت نه دی دا زوی مناسب نه دی هغه به کومه د هغه کړو کانې کړو هغه بوله بالکل تاسو خبره صحیح ده اوس بچای کومه د بچی دی کی کومه د مسلمانین فرامینو کې څخه کومه د بچی فطرات کې اول وکوله څخه هغه خو باندې پوي شو 2 کلونه بعد کله هغه خو باندې پیږي هغه یې په کور د کومه خبره کومه هغه شي بغیر شنو چره ومنل شي اوس بچی ته کتوي سره دا شی ما کوا صحیح یعنی تو کومه دی هغه وېخ کني معنی کې ای بچی ذهن کې اندازې هغه کور هغه کوي خدای انتظار کې د څنګه هغه پوڅيږي صحیح دا کومه د مور موږ د پلور موږ د هغه کور څه وکم یو مسله که تاسو وخت څه بچای کومه دی کله ور طرف ته چل دی هغه منډه کوي یو طرف ته کومه دی ور کاست کومه دی خوني کې مور د پلور دی بل شو دی هغه وچتوي صحیح چونکی بچی هغه نقدې نه دی کړی دا
هیڅ نه دی کړی دا سیزول کوي خو څه کله هغه بچی کله نقدې نه بدلېدلو هیڅ هغې کړو بیا هغه چېږي نڅي نو دې شونه سره کله بچی لږ غوندې کې کومه دی په خبرو پوه شپلو لږ غوندې کې کومه دی هغه منډې شروع کړلې هغې یې وکړو ورو ورو مرحلو کې هغه په کور ورو ورو شنو په کور د هغه تجربې سره هغه ته ثابت کېږي اوس وخت کې په کور دی یو وزیر حیثیت سره کمور دی کپلور دی که خونی بلچوک دی په کور دغه شی وکي هغه ته په کور ته صرف مشورې هاده پورې نصیحت مشوره ورکي او دا وایي سوای دا کومه دی بچی دا چې کوي سیځول کوي کدا ته لوړي دغه نه چې کیږي ته ورځي کدا کومه دی شاید وخري ته بیماریږي دا شی په کور ته پوي کی هغه ته شي کی هغه ته کانه کی کدا کومه ته مانی کړلو ولو مثلا سوره منی کوي هو کله هغه تم کامل او هغه خپل هغه چې کوي کور کوي او کدا شونه ذهن کې پاتې شول اخري هغه کی بیا کومه دغه بچی کیږي بلډینګ نه بغورځي هغه بچی کی ضرر کومه دغه به ضرر کوي خو په کور چې کوي څه ته په کور د دونه نغدي کې طاقت داسه ثابت کی څه ته چې یو وزیر یم زه یو مشاور یم ټیک ته اکوای ته کومه د ته سید دی ته سردار یې ته حکم منو خوشای څل کې دغه کې دا شی مشکل شته دغه سره کومه په کې ان شاء الله به بچی کیږي ای بچی به کومه هغه ټوله هغه به لکه دی به مثال در کوم مو یو بچایو هغه انګور نه د سخت نفرت انګور بچو ته کول نفرت یو ته انګور کومه دی ورکول هغه به خسته لګو شړل نه خونی ولا ټوله څه دوی چې کوي انګور نه خوري نو موږ ته سوچ پکړلو چې کېدای شي د سخت شای یو څه شي کومه دی ګول غوندي کې اندي شمه شابه هغه چې ته مخه خپل ته شوالې د سخت شوی هغه چې نه شي دا نفرت دی هغه نه دیونه بیا موږ کومه دی وا د نار وخصلن څکله خپل کې وته مو تکړه هغه څکله ولې د لوزار شي دا خو یو خوب خشای دی هغه د بعد کومه دی انګور په خوړل کړهلونه یعنی بچای کومه دغه ته چې کوي پریکټیکل په کور دغه شي نه چې کی خو بعد وته خو واخې ته هغه کی وته کومه زه ته یو مشاور یم زه ته کومه دی وزیر یم زه کومه دی ته بعد نه خو ته ته خو هغه شی بچای کومه دی ورور به هغه چې کیږي لیاري ترڅي هغه کومه دغه شی هغه باور کیږي یقین کیږي زده متشی کوي د مشاورون دي هغه خیر ده خو ډیر ډاکټر څه تاسو دغه سوال ډیر خو تر کې سره بیان کو او دویم سوال دا راځي چې د کومه دغه اول کومه وکاله کومه مرحله ده او دې ټایم کې د والدینو کوم وظایف دي چې په کار دي هغه وظایف او هغه خیال وساتي کوم وظیفې دي کوم شی باندې په کار دي والدین عمل وکړي چې د بچای د وکاله کې خیر او طریقې سره هغه تربیات شي دیغه کې درې کې بیا مرحله او درې شکونه کوم راځي دغه مرحله کې اول مرحله کومه ده اول وکول والا څه کله بچای خو باندې پوه شو اولین هغه کومه ده هغه آزاد پرخلا لري صحیح یعنی کته مو روایت وکسو نو سره الا ماشاءالله د خشي باندې کومه دي روایتي هغه کومه دي مو کوم معتبر کتابو کې صحیح مثلا لکه کافی ده استفسار ده تعذيب ده یو سره کومه یعنی دغه کې تقریبا کا وکسو یعنی تقریبا خپل البته مو کوم غلغلی دي تقریبا 200 روایت ده شی باندې د بچی آزاد پرېږدول تربیات باندې او بچی کومه دی خاص کر هغه کومه دی آزاد پرېخلاله مو کومه خیل مرحله دویمه مرحله کومه دی د بچی کومه دی هغه عاطفه مینه ورکواله صحیح او دریمه کومه مثال کې بچی تغذیه یعنی صرف کندی هغه باندې وکسو ای کیو دی باندې کې ریسرچ وکړي نه کې دی شي ریسرچ وشي سو ساده وي دا مسره روایت معتبر روایت موجود وي مسره مثلا لکه او خیل سو بچی کومه دی آزاد پرېخلاله دی صحیح مثلا لکه مو کومه دی ایمو اطهار علیه السلام پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم هغه تسترګې وغړو زندګی ته څه کومه دی بچی واته کومه دی شور خسته دی یو صحابي دی غي سره نغدي او زویر شوم بچی کوم وایم صحیح څه دا وخت دا ټایم وخت دوی کومه دی په ټایم شور خسته دی یو مثلا منځ کې خلال دی او شي کې خلال دی سترګې مړولې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم او سره نوسته هغه بچی سره مینه د کوي هغه باندې شي کوي تشویق دی کوي یو ځنه روایت کې د کومه دی هغه ته وغز ویر کړل بچی ته مختلف داشند شون سره کومه دی امام صادق علیه السلام کومه دی یو حضرت امام علی علیه السلام یعنی ټول کومه د سرات کله وکړو او بچی سره څه خلته چې کړی دی وای یعنی وای دا کړی چې بچی پرې دا واده وخت صحیح یعنی وو کوله بچی په کور دی هغه چې وی آزاد وي هغه په کور دی چې کې کېل کوتا پرېګ دا کدی هغه باندې مصالحه باندې مشه شروع شونه بیا د ستر ټایم خالي هوزه مختصره بس صحیح د فرست دویمه مرحله کومه دی هغه چې دی او عاطفه دی صحیح دین مخکې کومه دی مو ارز کړو چې کله بچای مور خېټه کې دی هغه ټیم کومه دی مور د پر شدید سوته سخت عاطفه زمینی ضرورت دی صحیح څه په کور دی میړاو ته مینه ویر کی او خو نه کومه د سخر خاخې دی چې سره دی په کور دی هغه چې کې نه اصل کې مور د پر نه دی هغه بچی باندې اثر کوي اوس پخې کومه دی بچی ته صحیح بچای چې کومه دی هغه شدید نیاز لري چې ته عاطفه ته مینه محبت بچای کومه دی هغه په کور دی خبره وکي لکه څنګه ما عرض وکړلو څه بچای په کور دی هغه سختي سامان نه کړل شي هغه ته دا شی وخت چې زه ته مشاور یم زه ته یو وزیر یم
زه ته کومه ده خو بعد چې خایم دي نفع او نقصان ده خایم ده اندیشون سره کومه ده ته بچی ته پکور ده خروغه یعنی امور طرف خاص کر ولیدان طرف نه وند سینور کومه طرفیون دی هغه طرف نه چې ته ملوشي مینا ملوشي دا مینا کومه ده بچی به ټول عمر چې کوي ذهن کې پتی کیږي وګندا افراد کومه ده ټول عمر پتی کیږي یعنی مثلا که سکول کې کله یو استاد په ځوان باس په لوکه هر څوره غشو ورسته خو په دې بچی ما ورکولې کې نفرتونه شوی د انداشه یعنی سپور کې کوم سړی نه نفرت وشو هغه بیا ټول عمر پتی کیږي او کدی وخت چې مینا ویر کړله کورست هغه ډیر باس فلو هغه مینا پتی کیږي مثلا که اوس مو صرف هغه ته مثلا سترګې وغړو روایت ده مثلا مولا صادق علیه السلام هغه نه کوم روایتي څه بچی کومه ده کواله ده مینا کواله بچی با بوسا صحیح څنګه کومه ده سب کواله بچی کومه ده مچی کواله هغه کومه ده هغه درجه کومه ده هغه دوره ده څه خدای بهش کې هغه ته ارمی بوسینا یوم لیاره ور کوي خدای ته هغه ور کوي یو بهشت ور کوي هغه دوره تقریبا هغه 1500 کول هغه صرف لیاره ده صحیح لیاره ده ارمی بوسی سره یو نشانه سمو څنګه حضرت موسی علیه السلام علیه صادق علیه السلام روایت ہے حضرت موسی علیه السلام خدای سره کله ریاض نیاز کوي هغه پښتنه کې بهترین عمل کوم دی تاسو دی نو خدای د عالم طرف نه کوم کیږي وتا ارشاد کیږي هغه سره بهترین عمل کوم دی هغه چې د بچی سره مینا کول صحیح هغه پښتنه کې واجب ده خدای یې دوکمه د مو د خپل وحدانیت فطرت باندې پیدا وکړي دي وکله دا بچی مړ فلو زی ډایرکټ به بهشت بیا صحیح یو دي شون سره کومه ده روایتي سره مولا حسین علیه السلام به کله نوستو ایوار زمو سجاد علیه السلام راغلو هغه کومه ده راغلو ټینګي ویګي سینې سیمانه ودلو بیا هغه کومه ده ماشي کړلو چې د دوستر کومه ده ماشي کړلو او ته ویل سپلور ته نه جارشه څوره خپل وبیند نسی یعنی بچای کومه ده القاب سره خین همي سره او کومه ده مين سره یو مصدق علیه السلام کومه ده مشر بچای او کومه ده حضرت اسماعیل څنګه به جوانه کې وفات شو هغه کومه ده نوسته سره دروه زیاته مینه وسکوي صحابیو دی ابن رسول الله دروه زیاته نه ګران ده ډېر نه ګران ده هغه یې دروه هات کې نه ګران ده زین څخه خدای موبایل بچای نه وای صحیح بس دا یو بچای شه ده کافی هغه یې واجه څه ده هغه یې قبل بچای شو به چې کی دی مینا تقسیم یعنی دی هدا پر خلکو ته چې کایلو ایما پریکټیکل خلکو ته د بچی خیلی دی عاطفه او مینه او محبت دا کومه ده عاطفه څوره بچای شه کوي د خیته نیاز لري کایو بچی دغه مینه کې رشد وکړلو دیغه کې هغه ولا بیا مخکې کومه درشتونه مو وکسه کایو کومه ده نفرت معاشري کې وکسو هغه بیا وکسه او دریم مرحله کومه دریم شای کومه ده خاص هغه کومه ده تغذیه ده صحیح لکه څنګه مو ویلی وسه کله بچای مو خېټه کې ده بیا کومه ده کله شو دو مرحله ده وسه کله بچای خپل خورو کوي دیتا دیغه کې کوم غسر وکسو س زکه ده مثلا یو غټ سړی یو کومه ده غس کومه ده رشد پراشه وي هغه ته پکور د خوراک دوره هات کې وختي سوره هغه ته شه ضرورت ده که هات نه زوت خوراک یو کړو هغه چې کې هغه ته پر نقصان دی صحیح ته مسول که هات نه زوت غټواله یو بلډ پريشر یو کومه د هارت یعنی مختلفې بیماری چې کیږي ته انداز زیات خوراک ته کوي خو بچی ته کومه د هغه چې د زیات خوراک ته ضرورت ده ویلې څه وجه ده یو بچی ته هر دوره زیات ده ویلې کا روان شناسی او سایکولوژي هغه سره وکسي دیدگاه سره وکسي یو بچای ډیلی حساب سره نه روزانه حساب سره تقریبا 5 کیلومتر هغه کوي تا منډه کوي یعنی یو بچای کومه د کور کې کسبېلا مخه پرې دی وګڼي یعنی که سبي وایي هغه سره نه پېکی یعنی 15 کیلومتر شي کوي بچي حکومت هغه کینی نه هغه هو کمرې کې دی ته شي کوي تراپی کوي بهر وتله خو هغه چې یعنی هغه تقریبا 15 کیلومتر او که یو خو مو ته باندې کې اسای 15 کیلومتر لور شي هغه ته سوره خوراک ضرورت کی سوره وګي یعنی سوره هغه ته حرکت دی بچای خو دې ټیم سره یو خدای دې سچې د کوي رشد کوي زه نور غوټي کوم نه کنه خدا به شي کوم ځای کې حکومت د بیماری ته موته کیږي بچای کوم د اوس وختي رشد ټایم دی بچای د اوس چې کی هغه ضرورت دی هغه نه لغه ته هروکه هات نه زیاته ندی وجنه بچی ته پکور دی د خوراک خو خیال وساتل شي دا وتونه سره زیات خوراک د کوي ویلې کوي خو پکور دی شي سره کوم دی د خوراک کوم مو خیال اوس معیاري خوراک وي اول کوم دی لقمه حلال او بیا کوم دی معیاري خوراک نه دا کوم شونه کوم دی دا ولا بازار ولا یو نور کومه څنګه د پاره شي کیږي دا شونه مثال کې دا شی شي کیږي دا یعنی دیغه کی کومه ده کدا و شی مرحله خیال وساتل شو نبی کومه ده یعنی بلې مرحله د کله وختو دغه مرحله نه خصي سلیم یعنی کدی کی دا و شی دا و شی خیال وساتلو بیا کومه ده کله دوه مرحله کې کله خادم ده نه به شي کې یو خادم مونږ به تو خدمت کې به شي هر وخت لګي هزار وی کدی وخت ته ته ازادي نه دی ورکړي یعنی خبرې باندې کومه دی هغه پوڅیږي په دغه نه پیږي چې مو ته خو کور کوم دی آباد کور کوم دی یعنی که اوس مو خپل وکسو دی هغه
نوې هغه نه کومه ده دهایي والا یعنی 2000 نه مخکې کومه ده هغه والا بچي وخت نن سبا والا کومه ده بچي وخت هغه وخت چې هغه به داسې و چې کپلور 1 غنټې د کور نه وته هغه باندې بيد وو نن سبا والا بچي کومه ده چې کوي کپلور بچای وځي هغه نه مخکې شرط یو سره مخکې کومه ده بچي نه پلور کومه ده بچي نه شرمېدو ځون سبي نو بسلو پات کې بنا خستلو یعنی کومه مو هغه والا یو کلچر یو بعد هغه ولا ثقافت وو اوس وخت کې کومه ده بچای کومه ده پلور ته سره خوشاليږي و کنډیشن سره کومه د مو رویات بوکسو څه کله پلور کومه د کله کور نوازي نه بچی د پکور د خمو خو چې روړي هغه انتظار لري راشه څه پکور دی وتا و کنډیشن سره به چې بچی د کومه واده ور کړه پکور د بچی سره هیڅ قسم ته غوانه کی تخلفونه کی پکور د غواده شي کی پرای کی ویل کغه ته سره کومه د یوت باور کا هغه کی غلطی کې تو سوش پلا یغه کومه د هغه متي کی هغه اعتماد ختم کیږي به انده پر باور نه کوي د نکبه د انده سره خو صحیح هغه واقعا هغه کومه د هغه سیمو پلور د شي کوي دو ودا خلاف دی یو غده نو دا شی په مرحله خیر غوسی اسانه طریقې سره خیال وکړای ستړي شي په مرحله بچای حکومت عقب خیر سره روش طریقې سره کوي او حکومت کډوې مرحله د وختلو خدمه کی کترې مرحله د وخت وزیر غتا دې کی حکومت عقب یو کامل سره پاتې کیږي شي ان شاء الله خو ډیر ډاکټر سه تاسو ډیر خو الفاظ سره خو بیان سره دا کوم مرحله وي دا تاسو بیان کړلې زه تاسو ډیره شکریا ده کوم او خدای تاسو ته اجر عظیم عطا وکړي نو ګران کتونکو د مو وخت کومه د غپای تر رسیږي او امیدوار یو چې دا پروګرامات او دین علاوه نور کوم پروګرامات مو پیج نه تاسو خدمات کې شیر کیږي امید دې چې ان شاء الله تاسو نه پیدا وچاته کو او حتما د مو کوم پیج دی ان شاء الله امید دې مو کوم ګران کتونکو دې شیر کوی او کومنټ ور کوی سره لایک ان شاء الله امیدوار یو چې راتلونکو پروګرامات مو کوم راځي هغه هم به مو تاسو خدمات کې وړاندې کو زه تاسو راتلونکو پروګرام پر له خدای باندې سپارم د خدای په امان